دې کې ډېر انتهایی ګناه ده چې یو سړی سنت کوي او فرض لمونځ ته ټیم پاتې او دې بس خبرې کوي. ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دې منزل راشي کنه لمونځ ته ټیم او دې لمونځ ته کینې داسې چې را منځ ته لا ټیم شتي لږ صبر وکړي الله دله د فرض لمونځ عمره ثواب ورکړي. څه د فرض لمونځ عمره ثواب الله ورکړي چې دې راشي مسجد ته او مسجد کې کینې چې یاره بس جمع ته مثال دومره ټیم پاتې دي مونږ امام ته صبر نه کوو چې یاره امام راشي 2 منټه صبر وکړو خو بس ډز کو امام یې هبګي بس الله اکبر مونږ کوو یو 2 منټه سړی صبر وکړي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دله الله د فرض لمونځ عمره ثواب الله ورکړي. سبحان الله. سو د فرض لمونځ عمره ثواب الله ورکړي. نو څومره فایده ده پکې چې سړی 2 منټه صبر وکړي دومره صبر باندې کوي چې یاره راشي او بعضې خلک به اکثر راشي یاره نصیب چې کوم دی بیان اوږد کو لګیا او بس دا قیسې پکې کولې او دلته بجلي نشته او پکې چې کوم دی هغه تللی دی خیال لري پکې بجلي نشته او بس د ګرمۍ نه مړه شو دیو په هر ځای کې لګوي په پټو کې به کارونه کوي هلته به ورته ګرمي سره